نن 23 مارچ په غونډه نړۍ کې د ټي بي عالمي ورځ په توګه باندې مانځل شي. په دې حواله په ضلع 400 کې د شوګر اسوسییشن تنظیم 400 زیر اهتمام د ټي بي عالمي ورځ ومانځل شو. په دې موقع د 400 ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال انچارج ټي بي ډپارټمنټ ډاکټر زیشان حیات، سماجی کارکن عبدالسلام عارف او نور مشرانو سره د سکول طالب علمان او عام خلک موجودو. دغه د سوري ورستو انچارج ټي بي ډپارټمنټ 400 هسپتال ډاکټر زیشان حیات پښتونخوا ریډیو مردان ته ویل چې زمانوم ډاکټر زیشان حیات ته انچارج ټي بي کنټرول ډیسټریکټ 400 یم. نن زموږ ورلد ټي بي ډے مناو نو په دغه کې موږ ټي بي اینڈ ډایبټیز اسوسییشن 400 کې دلته عبدالسلام عارف صاحب چې کوم دی او بل د ټي بي اسوسییشن چې نور کوم دغه اغوي موږ نن ورلد ټي بي ډے مناو کړه او په دې کې موږ چې کوم د سال 2022 چې کوم ډیټا و نو هغه موږ دوی ته په لیکوند کې رڼا واچولا چې په ډیسټریکټ 400 کې په 2022 کې 22 پورې دسمبر پورې موږ سره 2170 کیسه پازیټیو راغلي. دا موږ سره رجسټرډ کیسز دي چې د دې ټریټمنټ د چا کمپلیټ شوی دی او د چا کنټینیو دی ټریټمنټ او موږ سره چې ملټیپل ډرګ ریزسټنس کیسز په 2022 کې دسمبر پورې نو هغه شپږ کیسو نو هغه کې څه کیسونه موږ مردان ته ریفر کړل او څه چې کم دي نو هغه موږ LRH ته ریفر کړل. نو د ټي بي د مخنیوي لپاره به موږ صرف دغه کوو چې هغه مریض چې په کور کې وي د چاچم گاوند کې وي په جومات کې وي یا په مدرسه کې وي په سکول کې وي چې 2 هفتې نه زیات ټوخی راځي، بلغم راځي، په بلغم کې وینه راځي، د شپې مړه تبه راځي، نو هغه مریض ته موږ فری اف کاست بالکل فری اف کاست ټیسټ کوو. زموږ 14 سنټرې دي په ډیسټریکټ 400 کې هغه کې موږ هغې ته بالکل فری اف کاست ټیسټ کوو. او یو بل غټ ټیسټ دی چې هغه موږ صرف ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل 400 کې کوو، هغې ته جین ایکسپرټ وایي. هغه جین ایکسپرټ چې کوم دی نو هغه ټیسټ بهر لیبارټرو کې نو هغه په 10 او 12,000 روپۍ شفا لیبارټري، چغتای لیبارټري او د نور کم شوکت خان هم یا آغا خان هغه لیبارټرو کې په 10 او 12,000 روپۍ کېږي. او هغه جین ایکسپرټ موږ په ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل 400 کې بالکل فری اف کاست کوو. نو چې کم ارسونه مریضان نو زموږ د 14 سنټرې دي د کې بي چوګانې دي، تحصیل هډ کوارټر تنګیر، شب قدر دی، RH سیز دي، نو التم کېږي. او بل زموږ ډیسټریکټ هډ کوارټر هاسپټل 400 کې هم دا ټیسټ کېږي. بل چې دا ټیسټ وشي نو هغې ته موږ بالکل چې چا پازیټیو راله د چا ټي بي راله نو هغې ته موږ بالکل فری اف کاست میډیسن هم ورکوو. هره میاشت په هغه راځي او هغه ته به بالکل میډیسن ملاویږي. دا موږ د سرکار د طرف نه ورته ورکوو. باقي یو څو قسمه ګولۍ چې کوم دي هغه ټي بي کې هغه مریض ته موږ ورکوو. په دې موقع دوی وویل چې ټولو خلکو ته پکار چې د ټي بي نه د بچ کېدلو لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.